جرنده چې دا زمونږ د پښتو کلچر حصه ده. مختلف قسمه زمونږ د کلتور مختلف حصې وي، مختلف څیزونه چې د نوې ټکنالوژۍ سره هغه ونه چلیدل شو او هغه ریپلیس شو، خو جرنده د اوسه پورې هم په خپل ځای باندې برقرار ده. او کله چې د دې نه مینا مشینان نه و نو خلکو به غنم او دا څیزونه چې دي دا به هم په جرنده کې چې دی دا مړه کول. خو اوس هم ډېر زیات خلک چې دي کم چې پوهان دي نو هغه اوس هم غنم او دا څیزونه چې دي نو دا د جرندې نه د وړو کولو کوشش کوي. په دې کې مین شی چې دی پل دی، په دې کې داسې یو غټ پل لګېدلی دی چې د هغې نه لاندې بیا دقسې یو غټ بل هم لګېدلی دی چې هغې ته تبۍ وایي. دا کم پل چې دی دا به د تبۍ له پاسه چولي او دا چې دی دا اوړه جوړوي. بیا به دې کې لاندې چې دی مین شی چې دی څرخ دی، دې کې څرخ لګېدلی دی، هغې کې داسې یو اکسل دی چې هغه بر راغلی دی او هغه دا پل تاوهي. نو دې کې چې دی بیا دې نه بعد یو لرګی لګېدلی، غټ لرګی لکه سلیپر چې والې هغه لګېدلی دی، دې خوا راغلی دی، د هغې نه له پاسه یو بل لرګی راښتی چې هغې ته چل وایي. کله چې هغه چل ته چوتی نو د هغې سره دا جرنده چوتېږي چې لاندې کوي جرنده کوزېږي. نو د لاندې کولو او بره کولو پیدا او نقصان دی چې وړه زږی وړه پستی. عیسی علیه السلام د ولادت نه مخکې هم دا د دې او دغه لکه روایات وو. اوس په پښتنو کې دا هغه تدریجاً روانې ده او دا یو ډېر ښه دغه دی د معیشت دپاره چې معیشت د یو قوم مضبوطي دا د هغې یو عکاسي هم کوي دپاره د دې چې لکه خلکو ته دا روایت پاتې شي چې دا کار چې دی دا یو ډېر د پښتو د معاشرې دپاره دا یو ښه کار دی. او د هغې سره سره دا هم موږ د مشران نه اورو، کوم چې پوهان خلک دي نو هغه موږ ته دا خبره کوي چې کم په مشینانو باندې دغه اوړه پیدا کېږي یا کولی کېږي د دانو نه نو هغه دومره خواږه نه وي لکه څومره چې دا خواږه. دویمه خبره په هغې کې دا هم کولی کېږي چې د جرندې په حواله دا بحث هم دی چې کوم زموږ د غرهیزې ځمکې دي نو د هغې جوارو چې کوم د هغې د اوړه ډېر خواږه وي او لاندې چې کوم زموږ د میداني ځمکې دي نه دومره خواږه نه وي.